اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن در سره یو دوه واقعي شریکوم. اکثر زمونږه څومره ملګري چې نو هغه د خپل ذاتی تسکین د زړه تسکین دپاره اکثر په بل باندې داسې الزامات او تهمتونه د تنقید او د احتساب او د محاسبې په نوم ولګوي چې د هغه عزت تار تار کړي. حضرت جابر بن سموره رضی الله عنه هغه قصه کوي. هغه وایي چې کوفه چې کله فتح شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي عمر ابن خطاب رضی الله عنه په هغه وخت کې امیر المؤمنین دی، نو هغه سعد ابن ابي وقاص چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص ملګری دی، شاګرد دی، رشتہ دار هم دی، هغه یې ولېږو په کوفه باندې ګورنر د کوفې خلکو د هغه خلاف شکایتونه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښته او د کوفې والا اعتراضات یې ترې واورېدل چې په تا باندې دا الزامات دي. په هغې کې د ټول نه لوی الزام دا و چې د مونځ ښایسته نه کوي، مونځ سم نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې د حضرت سعد ابن ابي وقاص دا خبره واورېده، دا شکایت یې د هغه واورېدو، نو هغه ولګېدو، خپل کسان یې ولېږل او عمار ابن یاسر یې هلته ګورنر کو او سعد ابن ابي وقاص یې بېرته راولېږو. سعد ابن ابي وقاص نه تپوسونه شروع کړل چې ته ولې مونځ ښایسته نه کوې، خلک درنه هلته ګیلې کوي. سعد ابن ابي وقاص ورته ویل یار خلیفة المسلمین، وی زه خو مونځ کوم په هغه طریقه په کومه چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو. د ماسخوتن مونځ داسې کوم چې اولني دوه رکعاته لږ اوږده کوم او وروستني لنډ کوم، دغه مې طریقه ده او دا د چا دپاره پرېښودی نه شم. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دې باندې پوره اطمینان لا نه و چې څه ملګري د دې لپاره ولېږل چې د حضرت سعد ابن ابي وقاص متعلق په هغه ځای کې د خلکو نه تپوسونه وکړي. نو ملګري لاړل او په جوماتونو کې تپوسونه کول. یوه موقع کې یو جومات کې چې تپوس وکړو، نو یو کس دی چې د هغه نوم دی ابو سعده په نوم باندې مشهور دی، هغه پاڅېدو او هغې دغې والا ته یې وویل، تفتیش والا ته یې وویل چې یاره تاسو موږ له قسم راکړو، لهذا موږ هم درته رښتیا رښتیا وایو. حضرت سعد هم ولاړ دی، نو هغه ووایي چې یاره یو خو په دې ساعت کې دا کمزوري دی چې لا یسیرو بسریت، یو دی غذاګانو له نه ځي، په خپله جهاد له نه ځي. دویم دا چې لا یقسم بالسویه دی، په تقسیم د غنیمتونو کې انصاف نه کوي، پورهوالی نه کوي، پوره خلکو له نه ورکوي. ولا یعدل فی القضیه، چې کله فیصله کوي نو په هغې کې د حق خیال نه ساتي. نو سعد چې کله دا خبره واورېده، سعد ابن ابي وقاص هغه انتهایي په زړه کې ودرېدو او یو دعا یې پټه وویله چې وی چې اما والله لادعون بثلاث، دې سړي له به زه 3 دعاګانې کومه. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، خدای که دا سړی دروغجنی او قام رياء، صرف اسې د ځان د غټ ثابتولو لپاره ولاړي، نو فاتل عمره، یا الله عمر یې اوږد کړي، اوږد عمر وله ورکړي. واتل فقره، والله غریبي یې موږده کړي. وعرضه للفتن، یا الله تعالی فتنو ته یې پاتې کړي. نو حضرت عبدالملک بن عمیر چې کوم راوي دی د جابر رضی الله عنه بن سموره نه، نو هغه وایي چې ما په خپله باندې دا ابو سعوده په خپله لیدلی دی چې سقطه حاجباه علی عینیه، دا ورودې به پر سترګو رالوېدلې وې د بوډاوالي د وجې نه، او په لارو کې به اکثر چې ماشومانې به وي نو جنکۍ به یې سکونډلې، یعنې دا ورانو ته پاتې شو. نو په دې وجه باندې زما درخواست دی ټولو ملګرو ته، ټولو مشرانو ته، کشرانو ته چې په بل باندې د تور د لګول نه مخکې د خپل زړه سره مشوره کوئ او د زړه د مشورې نه وروسته د چا متعلق رایې قایموئ. په زول رایې، په شک باندې، په ګمان باندې، په خیالاتو باندې، په اسونو باندې نه دي سورېدل پکار، بلکې د حقیقت مطابق د چا متعلق رایې او خپل فکر چې دی نو قایمول پکار دي. جزاکم الله.